د پی ډي ایم د مشر خو چې کوم دی مولانا صاحب دی دا ټولې پارټۍ خو دوی را یو ځای کړې نو نن دا ګراني چې کومه ده څونه لکه تحصیل ناظم صاحب دلته کې ناست دي په پښتونخوا کې کارډ وټ اخیستی دی او هغه ټیم کې دې کې شک نشته دا خو ګزارش دا دی چې یو سړي کینسر مرض هم وي او بلډ پریشر یې هم وي او ته ټوخی وله ورشي بیا به خلک دا وایي چې دا په ټوخي مړ شو خو خلکو به هم دا وایي چې په کینسر مړ دی خو کینسر خو پی ټي آی وه که نه ورکړی شي جمعیت العلماء اسلام دلته لا چارسده کې کلیئر نه رانه دی والي صاحب بسم الله الرحمن الرحیم ټولو نه اول خو زه ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې د الکترانیک میډیا او په سوشل میډیا باندې تاسې زموږ اواز دې قوم ته رسوئ گزارش دا دی چې یقینا الیکشن ماحول یا الیکشن هغه خو د یوې پارټۍ یا د یو قسم دا سوچ نه و چې داسې زر به شی شروع کېږي او نو څه حده پورې خو پریشاني جوړه وه ټولو دپاره الحمدلله جمعیت علماء اسلام مخکې نه د دې متعلق تیاری کړی دی او انشاءالله چې کوم کسان جمعیت علماء اسلام میدان ته کوزئ هغې باندې دوی پوره ورک کړی دی صرف سبا زمونږ د مرکزي عاملې اجلاس دی مرکزي عامله به چې کوم د هغه کسان نامینیټ کوي چې دا کسانو له ټکټ ورکوو نور الحمدلله ماحول جوړ دی مولانا صاحب دا هم راته ووایه چې 8 فروری باندې تاسو الیکشن وینئ چې 8 فروری باندې به الیکشن وشي او آیا کو کېږي نو د جمعیت علماء اسلام چې کومې تیاری دي هغه پوره تاسو تیار یې چې الیکشن وکړئ که تاسو ته نه ښکاري موږ ته خو ښکاري په 8 فروری باندې الیکشن کېږي انشاءالله او باقي پاتې شوه دا چې موږ چې کومې تیاری کړي دي انشاءالله او دې قوم چې دا نورو حکومتونو نه څومره ستړی دی ښکاري داسې چې انشاءالله راتلونکی حکومت هم د جمعیت علماء اسلام نه پکې انشاءالله جمعیت علماء اسلام به جي اکثره دلته کې چارسده کې چې موږ په دې ځای نظر ساتو نو ویره دې پرې پټکي والا چې کوم دی یعنی عالم هغه ته ټیکټ نه ورکړي کېږي داسې نور پکې ډېر شمولیت شوي دي نو دې دپاره به چې ستاسو چنو سوي اختلافات هم لږ پاټی دننه شته یا نو جمعیت علماء اسلام خو صرف د پټکو والا جماعت نه دی یو سیاسي جماعت دی هر قسمه خلک شته پکې او چې په چا باندې لاس کېښود به د عالم هم دی او د هر څه دی څه داسې هغه نشته دی مولانا صاحب جي حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب چې دی نو نواز شریف سره پي ملنون سره چې دی نو هغوی سره ناستې کړې ده هغوی خپل لایحه عمل چې د پاکستان په صدر کړی دی آیا چارسده کې الیکشن کېږي سیټ ایډجسټمنټ کېږي کومې پارټۍ سره به کېږي مخکې ویلی شي تقریبا دا یو هفته 2 هفتې مخکې مرکزي جماعت هم موږ سره رابطه کړې وه بیا مسلم لیگ نون والو هم رابطه کړې وه زموږ او د دوی په منځ کې ناسته هم شوې ده مجلسونه هم شوي دي لا څه حتمي نتیجې ته خو نه یو رسېدلي خو به هر کې زموږ چونکې په ملکي سطح باندې او سیاسي سطح باندې د تیر دا 3-4 کاله موږ چې کوم تحریک وچلو یا چې کوم محنت وکړو هغې کې هم موږ او دوی یو ځای نو که په الیکشن کې یو ځای نه شو هم سیټ ایډجسټمنټ ونه شي مستقبل کې به انشاءالله حکومت جوړولو کې بیا یو ځای شو جیوای سولو خیال چې سولو لاړ شي سولو خو نشم ورته ویلی خو مونږ دا خواهش دی چې مونږ ډسټرک جماعتونو ته ووایو چې هغې لوکل سطح باندې که چېرته چا سره سیټ ایډجسټمنټ یا پارټۍ سره یا شخصیاتو سره کول غواړي نو مونږ به کوشش کوو چې هغې ایډجسټ کړو پی ټي آی جي په عدالت کې یو کیس اچولی و چې الیکشن کمیشن چې کوم آروز جوړ کړي دي نو مخکې به دا جوډیشري کسان به پکې ججان یا صاحبان اوس چې دی نو هغوی اسټیبلیشمنټ یا ای سی ډي سیز باندې تحفظات اظهار کړو اظهار یې کړو جیوای په دې هکله څه موقف دی مونږ وایو چې منصفانه انتخابات وشي نور خو دلته ججان هم مونږ ته معلوم دي بیروکریټ هم مونږ ته معلوم دي او پوجیان هم مونږ ته معلوم دي چې دوی کومې ګوتې کوي سړي سره تاسو جي په خپل تقریر کې وفرمایل چې بین الاقوامي کوم دغه لابي ده هغه لګیا دي او هغه پاکستان کې حالات بیا خرابوي او په الیکشن باندې به هم اثر انداز کیږي نو آیا دغه خلک څه غواړي را روان الیکشن کې کم خلک خوښوي به
دا خو د قوم خوښه ده چې کوم خلک خوښوي، خو موږ خو به قوم ته ښکاره کوو که نه چې دا حق دی او دا دروغ دی. چې دغه خلک ورته ښکاره کړو چې بین الاقوامي ایجنډا څه ده؟ نو روان الیکشن کې دوی دغه چې دا کومو خلکو په دې ملک کې په دې 10 کالو کې کومه افراتفري جوړ کړه، کوم تاوان یې وکړو، موږ وایو چې دا قوم د دې نه بچ شي. او دغه د بین الاقوامي قوتونو ایجنټان چې کوم دی یو ځل بیا په دې قوم مسلط نه شي. په دې کې زموږ مولانا صاحب یو پوښتنه کوو دې وخت کې تاسو باندې ډېر زیاته ذمہواري ده، لکه څنګه چې تاسو وویل چې یاره دا صرف د علماو پارټي نه ده، دا د قام هم ده، او قام چې کوم دی په خاموشۍ سره جمعیت ته ووټ ورکوي. هغه خلک چې هغه په نور دغه نه کوي، خو دې پېرې په 400 په کچ موږ خبرې کوو چې ډېر هغه خاندانونه چې غټ غټ خسته دي هغه د جمعیت علماء اسلام دغه ته راغلي دي د پارټۍ ته، او د ټیکټ په دغه باندې راغلي چې ټیکټ په اخلي. اختلافات هم شته دي او د دې ټیکټونو نه پس چې کوم دی په پارټۍ ترمنځ داسې کسان خفه کېږي، هغوی دپاره څه میسج ورکوي؟ هر سړی وایي چې ما د ټیکټ ملوي. گزارش دا دی چې یو خو داسې سیاسي پارټۍ نشته ده چې هغې کې لاندې یا په هغه کې اختلافات نه وي، هر رای اختلاف وي. خو د جمعیت علماء اسلام روایات یا زمونږ چې کوم هغه دی دا دی چې یو ځل یو پارټۍ کې چاته هم ټیکټ میلاو شي بیا ورکر په هغه پسې ځي، بیا که مخالفت کوي نو یو شخصیت پې کوي چې ورکر چې کوم د هغه په هغه پسې بیا راځي، چې د جماعت فیصله راغله بیا به ورکر په جماعت پسې ځي. سر یې اخري پوښتنه به کوم د جمعیت علماء اسلام خلاف چې کوم سیاسي کوم اختلافات دي یا ګوندونه موږ یاد کړو، سیاسي جماعتونه یاد کړو، زیاترو پکې خپل امیدواران د مخکې نه نامزد کړي دي، د هغوی تیاری هم شروع دي، هغوی چې کوم کمپین دی هغه هم روان دی. تر دې وخته پورې چې وایي چې دی نو هغه خپل کینډیډیټ نه دی دغه کړی او الیکشن په سر راغی، نو نه ګڼئ چې دا امیدوار به دی کمپین به کله کوي او دا جی وای ته یو غټ نقصان نشي کېدی؟ نه جي جمعیت علماء اسلام په دې ملک کې چې کوم سیاست کوي دا هغه د کمپین هم دی او هر څه دی. زمونږ هر ورکر زمونږ دپاره کمپین کوي لګیا دی او چې مونږ حلقې ته ورځو مخکې نه به تیاره انشاءالله. خو نن چې د ګرانۍ ذمہوار تاسو خلک ګڼي لکه پي ټي آی والا چې دوی زموږ نه د حکومت واخیسته او چې کله د پي ډي ایم د مشر خو چې کوم دی مولانا صاحب دی دا ټولې پارټۍ خو دوی را یو ځای کړئ، نو نن دا ګراني چې کومه ده څونه لکه تحصیل ناظم صاحب دلته کې ناست دي په پښتو کارډ وټ اخیستی دی او هغه ټیم کې دې کې شک نشته ده، خو ګزارش دا دی چې یو سړي کینسر مرض هم وي او بلډ پریشر یې هم وي او ته ټوخی وله ورشي بیا به خلک دا وایي چې دا په ټوخي مړ شو، خو خلکو به هم دا وایي چې په کینسر مړ دی، خو کینسر خو پی ټي آی وه که نه، دا ملک خو تباه هغوی که. نو اوس تاسو وایئ چې دا 2 میاشتې یا 3 میاشتې 2 کاله یا کال نیم تاسې کوم حکومت کو دا ټیکې مهنګایي راله چې کومې بین الاقوامي معاهدې کولې خو دوی کړي دي. نو داسې مه کوئ چې یو سړی کینسر مرض وي ته ورته وایي چې دا په ټوخي مړ شو، په ټوخي نه دی دا قوم مړ، دې کینسر نه مړېږي لګیا. الله هم د دې کینسر نه خلاص